پیخورہ کې نومان خلک معلومو کسانو ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی. مینوالو دا یې څنګه قتل کړی ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینوالو ورځ ورځ دغه شانتې بې ګناه قتلونه کېږي. دا په پیښور په تودې خزانې سره دا ماشوم ډېر سخت بې دردۍ سره قتل شوی دی. د ماما کور ته تللی او ماماګانو په شخه کې کېنولو چې دې کې څه وخت تېر شولو چې نومان خلک خپل کور ته راونه رسېدلو. مور او پلار ته دغه خبر راغلی چې نومان خلک چا ایستی دی او مړ دی. مور او پلار چې دا خبره واورېدله نو ټول ډېر سخت خفه شولو او د مور د پلار د خپو نه یې ځمکه وتښتېدله او څه چل پرې وشو. هغوی بیا هم نه منل ځکه چې نومان د خپل کور نه روغ سلامت وتی دی نو دا څنګه یعنې مړ شولو. خو د دوی د دې نه نه خبر چې یعنې دا دوه کسان په موټرسایکل باندې راغلل او نومان خلک یې بې دردۍ سره قتل کړلو او ویشتلو. په توده خزانه کې د بیکۍ مخې ته کیمرې لګېدلې وې. هغه کیمرې چې دوی وکتلې نو هغه کیمرو ریکارډ نه کوو هسې د حفاظت دپاره لګېدلې وې چې د خلکو په زړونو کې یاره او دلته غلط قدم وچتوئ. مخامخ کیمرې لګېدلې دي. خو مینوالو اوسه پورې د نومان خلک قاتلان لا نه دي ګرفتار شوي. د نومان خلک قاتلانو په گرفتارۍ کې پولیسو ناکامه شوي دي. تر اوسه پورې د هغوی کور ورته انصاف لا نه دی میلاو شوی. الله تعالی دې وکړي چې د نومان مور او پلار ته دې انصاف ورکړی شي. هغوی نن هم د انصاف په تمه باندې ناستې دي. مینوالو په خپلو بچو باندې خیر کوئ چې په ورځ ورځ همدغه شانتې بې ګناه قتلونه کېږي او بیا چاته خپل قاتلان هم پته نه لګي چې زموږ قاتلان څوک دي. مینوالو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.